بسم الله الرحمن الرحیم. باب قضاء الفوائد. باب دی د قضا د فوت شو منځونو. خجی تاسو ته حسامی کی دا بحث تیر شوی دی قضا امر په باب کې یو مستقل فصل دی د قضا په بیان کې. نو هلته بحث تاسو وکشئ کوم حکم چې امر سره ثابت شي واجب شي په دوه قسمه، یو ته ادا ویل کیږي او یو ته قضا. ادا تعریف کړی دی او د قضا ادا چاته وي هو تسلیم عین الواجب بسببه الى مستحقه. دی خو ګورئ هو تسلیم عین الواجب، کوم شی پتا واجبي هم قصفاري بسببه د کوم سبب په وجه واجب وي هم داغي په وجه سپاري الى مستحقه د چا چې واجب یې غت سپاري. دی سړي باندې ما کتاب خرڅ کړي پیسې مې ته اخیستې دي، نو همدا کتاب د حق دی، نو همدا کتاب عین کوم شی واجب دی قضا د تسپاره بسببه د بیې په وجه اسماره، بیې په وجه واجب دی ځکه سپارم او مستحقم دی. یا ما د دنه دا کتاب غصب کړی دی، نو ما ته حکم داري که شی موجود واپس یې که ورته غصب کې حکم دی، نو همدا کتاب دته ورکوم تسلیم عین الواجب بسببه او مقه سبب غصب سبب په وجه او خپل مستحق ته دې ته څه وایي ادا. بل قضا د قضا چاته وایي هو اسقاط الواجب، کم شی پتا واجب یې غد ځان نه ساقطې څنګه ساقطې بمثل مثل ورکې شی خو نشته او دا مثل چې من عنده دا د خپل طرفه ورکې. څه مطلب خپل طرفه؟ د دې سړي نه ما کتاب غصب کړی دی او رانه هلاک شوی دی، پوهېږئ. اوس مارکیټ کې کتاب شته دی بل زوالمه او دلې ورکوم، نو دا هغه دی که بل دی؟ بل دی که نه؟ خو دا بل چې ظالمه ده خو څه د ده نه دی. دې کې ما ته اختیار دی که ما واخیستلو بیا مې دا نه ورکوم بدلو مې بل راوړم ما ورکوم هم کولی شم، زه خپل طرفه ورکوم. نو ګوري هو اسقاط الواجبي، کوم شی چې واجب یې قضا نه ساقطې او څنګه ساقطې دویم بمثل مثل ورکې او دا مثل چې دی من عندي هو حقه سمی کې ورسره دام دی، دا د خپل حق یې ورکوي. لکه مون درنه ماسپښین قضا شوی وتې مازدیګر کې د خو وخت ته دیر دی، دا اوس اسقاط الواجب صرف خپل واجب ختمې او بمثل ختمې. اصل باوی چې خپل ټیم کې وي دا خو ته مثل کې او من عنده قضا کې تا ته اختیار دی څه ټیمې کې پوه شولې که نه پې هو حقه. تاسو ته بدره د ادا دوه قسمه دي، یو ادای محضي او یو ادا شبیه بالقضا وي. پوره به کو که نه بس تاسو به ګورئ ادای محض هغه ادا ته ویلی کېږي چې د قضا پکې هېڅ قسمه مشابهت نه وي، او شبیه بالقضا هغه ادا ته ویلی کېږي چې د قضا پکې مشابهت وي. قضا مشابهت څه مطلب دی په دې ځان پوهه کوي. ګورئ تاسو سره مسله معلومه ده که د چا نه حضر کې مونځ قضا شي که سفر کې هم راګرځئ څو به راګرځئ پوره څلور، او که په سفر کې د قضا شي حضر کې راګرځئ څو به راګرځئ دوه که نه. نو قضا کې دا کار دی چې پر یو شی قضا شو هغې کې به تغییر نه راځي داسې ووایه هغه متغیر کېږي نه، او ادا کې تغییري څه مطلب حضر ته ماسپښین مونځ کې نو په کور کې په خپل ځای کې نو پوره به کې، خو که په سفر کې شوې لا نه دی دی کړی اوس به څه کې دوه به کې. همدغه شان سفر نه را روان وي که سفر کې څو به کې دوه که نه، خو که راورسېدلې ځای ته بیا به څو کې. نو په ادا کې تغییر راځي او په قضا کې نه راځي. نو اوس واورئ ادا یې محض هغې ادا ته وایي چې هغې هېڅ قسمه مشابهت د قضا سره نه وي، معنی تغییر قبلی له. او ادا شبیه بالقضا هغې ته وایي چې هغې کې د قضا په شان تغییر نه راځي. بیا ادای محض په دوه قسمه ده، کامله قاصره. کامل هغې ته وایي چې په کومو صفاتو باندې واجبه شوي په هغه صفاتو یې پوره کړي، او ناقص هغې ته وایي قاصره چې په هغه صفاتو باندې ادایګي ونه شي. داسې ده. نو مجموعات څو شولې درې راځي. دا یو مثال حقوق الله کې واورئ ادای کامله لکه مونځ چې په وخت کې په جمع سره وکړي، قاصره مونځ چې په وخت کې وکړي ادا شوله، خو دا چې جمع سره ونه کړي نو هغه صفاتو سره ونه شو. او ادا ده او شبیه بالقضا ده. دا کله سره لاحق شي امام سره یو ځای ولاړ دی او داسې مات شو او د لاړې او دسله
او واپس رالی او بنا کوي بنا نو په دې صورت کې ادا کوي ځکه مونږ خپل وخت کې کوي کنه خو شبیه بالقضاء ده قضا سره قضا سه ولې مشابه څنګه چې ځان لازمه کړی واغه شان نه ده ځان باندې لازمه کړی و چې امام سبب برکو ماغه شان نه ده تاسو رسې بدی باندې خجی حتی واور کنه حتی کچری دادی وقینی تو کی بسبر کی چې مقیم شوم به مونږ مکه شان د سفری تغییر به نه راځي هغه مشابهت چا سره ده قضا سره ده یا ودس لاله کنه او خپل وطن ته داخل شو ودس تبارا کوم بونډري و د کلی هغه ته داخل شو او باقی منځل ته بوره کولو تغییر به نه راځي نه رسې بدی او بل چې شه ده دا خو درې قسمه ده چا شو ادا د قضا دوه قسم دی اولا تاسو دی خو ګورئ یو قضای محض ده چې هغې کې د ادا سره مشابهت نه صحیح ده او بله څوک ده قضا ده چې هغې ادا سره مشابهت وي شبیه بالادا بقضای محض چې ده که نه په دوه قسمه ده بمثل معقوله ده یعنی مثل عقل منی چې مثل دی قیاس وایي چې او دای مثل دی او بمثل غیر معقوله چاته وایي چې عقل نه مني چې دای دي مثل وي دي مثالونه به ویما انه قضای شبیه بالاداء و او قضای محض دو قسمه مثل معقوله بمثل غیر معقول بمثل غیر معقول دویم کا او بمثل معقول به په دو قسمه دي یو کامله ده بل قاصره مجموعه څه شو نو څه شماري کا قضای محض كاملة بمثل قضاء محضة بمثل معقولة أو كاملة لك منشبل تيم كي ما سفهم من ده كم وقت كي ما زيجر كي قضام ده كنا أو بل محضم ده أدا سر اسمه شبات نشتا بمثل معقولم ده أقلم ويجي ما غمون زودا يوشان دي كنا مثل هذيك أو كاملم ده كاملة لك بجمع سر چكي قضام بجمع سر وكي نرسیبی دې مثال حق لبد کې بدسي ما ددنه کتاب غصب کړي و ورانه هلاک شو وختي ما مثال ویلو به مولا مارکیټ کې د قشن کتاب واخستور مې کو دي د مثلی سوري وای دا مثلی سوري قضای کاملې او که قیمت ورکو مدای قضای محضه مثل معقوله ده خو قاصره یغه صحیح پتن لګي بوېږي کنه او مثل غیر معقوله د بار مثال غیر بار مثال لکه مونږ نه قضا شو نه شي کولای روجي د نه پاتې شوی به فدیه ورکړي فدیه عقل منی چې دا غي مثلی روجه خو بیل شری خوراک نه ځم بندیز ته وي او فدیه خو پیسو ته وي دا مثل غیر معقوله ده ورسېدلې راځي او قضا شبیه بالادا هغه څه چې مہر کې وته شو یا امهر عبد غیر وته کې هغه مثال وکنه وګورئ لکشان کسرانو مخکې لاړ نشي لاندې حاشیه کې تعریفونه هم کړي دي علامه شمین دې مزیدار تعریف کړي که تاسو دې حاشیه ترا کوشي د قضا او د ادا چاته وي فعل الواجب فی وقته ته دا منځ کې دی قضا چاته وي فعل الواجب بعد وقته په منځ کې دی کني بر حاشیه کې به د منکم تعریفونه وګړه کړي دي من فاتته صلاه د دې بیان راته کوي من فاتته صلاه قضاها اذا ذكرها وقدمها على فرض الوقت تسټول برابرۍ سبب چانه چې منځ قضا شي وخت تیر شي دوه حکمونه ورته متعلق کیږي مخامخ کیږي ورته اول څنګه ټیم چې مریاض شو منځ قضا دی کوي به یو دیم د ادا چې کوم منځ دی کنه کوم وخت کې وریاض شو اول به قضا کوي د غدا ولا بشاته کوي مثلا ماسپخین مونږ قضا شو مازیګر کې وریاض شو یو حکم د مونږ وکي دویم حکم د مازیګر نه مخ کې وکا رستو بیان کوي ان شاء الله دا صحیح ترتیب خبرې کوي ښا نڅټم چې وریاض شي کوي به او بل خبره د ادا ولا منبه مخ کې کوي من فاتته صلاتنا وکس چې فوت شي دغه منځ قضاها دغه منځ به قضا راوړي اذا ذکرها کله چې وریاض شي وقدمها دویم حکم دار دا به مقدم کوي علی فرض الوقت وقتی من چې کوم دی فرض باغی معنی به مقدم کوي ولسل فيه دغه وساته یو قاعده بیانې مولوی صاحب تاسو ګورئ ضابطه ده کنه ټول برو ګورئ چې د قضایي منځ او ادایي منځ کې به ترتیبي ښه
سحر مون دی نه دی کړی ماسپښین ټیم شو ترتیب دار اول د سحر وکړه به ماسپښین وکړه ماسپښین دی نه دی کړی مازیګر شو نو حکم دار اول د ماسپښین وکړه به د مازیګر وکړه اول قضایي وکړه به ادایګي وکړه یو ترتیب دویم سارم د قضا شوه ماسپښین هم قضا شوه د مازیګر کې اوس دواړه راګرځي نو قضایو کې بم ترتیب کې اول د سار به د ماسپښین مازیګر هم قضا شوه مخام کې راګرځي اول د سار به د ماسپښین به د مازیګر هغه نه پس بادایګي مونږ کې مخام والا اگر که جمع نزیل اړه دي شي پوه شوي کنه به نو وایي والاصل فيه ان الترتيب ترتیب چې بین الفوائد بما بین د قضایي منځونو کې یو وفرض الوقت او وقتی منځ کې دا ترتیب هم دی عندنا مستحق زمونږ د انا په بنسبت دا واجب دی امام شافعي رحم الله دې ترتیب ته مستحب وي وایند شافعي رحم الله مستحب او مستحب دی دغه دلیل سره تاسو لږ بر وګورئ وای تا نه ماسپښین منځ قضا شو وس مازیګر شو نو ماسپښین ځان له فرض دی د مازیګر هغه ځان له فرض دی او دا نشي کېدلی چې مستقل فرض دی د بل لپاره شرط جوړ شي نو ته اوس د ماسپښین فرض شرط جوړې د مازیګر د لپاره چې دا بالا سي کېږي چې اول د ماسپښین وشي وای دا سي نه کېږي یو مستقل فرض د بل لپاره شرط نه جوړېږي لأن كل فرض هر فرض منچره لك فائد قضا من دا اصل بنفسه فلا يكون شرطا دغه قضا من شرط نه جوړیږي لغیره د بل لپاره ادایګي من لپاره موږ ورته وایو دا خبره قاعده خو ځکه صحیح نه ده کلمه ویل چې دی کنه کلمه دا فرض ده کنه ده او دا د نورو فرایضو لپاره شرط هم دی مون بدیل کیږي چې کلمه دی ویلي اسلام دی راوړی زکات بدیل قبليږي روزه څوک چې د کیږي نو پاتېږي وګورئ لکه ولنا فلا يكون شرطا لغيره ولنا قول عليه السلام من بار قول النبي عليه الصلاه والسلام ده من نام عن صلاه توجه څوک چې ودشي د منځنه او منستپاتي شي نو به او نسيها دویم یاتي منځ هیر شي بالکل فکر را نشي فلم يذكرها الا وهو مع الامام مثلا ماسپښین منځ ده کنه دا ته پاتش ودو او یا ته هر شوه دي مازیګر په جمع کې اوریا چې ماسپښین منځ باندې ده کړي نو حدیث مطلب دا نه دا جمع اوس پوره کا خدا به دې ګورې نفل منشي ته ماسپښین نه ده کړي به به جمع نه بس به ماسپښین غمر راوګرځي او د مازیګر به واپس راوګرځي حدیث کې دا سی وای نو پته ولګي د ترتیب څه دی ضروری دی که ترتیب نه وي ضروری دا کوم چې کړي دا خو د مازیګر شو کنه نو ماسپښین مغری سره براو ګرځي خبره ختمه خدل ته به مې مازیګر او بس راو ګرځي واغه نه دی شوی غ نفل جوړ شوی وګورئ فلم يذكرها الا وهو مع الامام فليصلي التي نبردي کی هغه منځ هو فيها من دی کی هغه کم کې چې دی ثم ليصلي التي به دی هغه منځ کی ذکر حاکم چوته وريات شوی دی قضایه دی ثم ليعيد التي به دی وبس کی هغه من صلى مع الامام دی وبس کی وخت دی دوباره وکي تاسو پوه شولې اوس یو خبره کوي ما خو لا تعریف نه کړي صاحب ترتیب چاته وي غیر صاحب دې لکه صبر وته وکي خیر دی څوک چې صاحب ترتیب وي هغه ترغي ادایګي مون نشي کوله ترڅو چې کوم قضا دی غي نه کړي مسله خو دغه ده کنه البته درې صورتونه کې داغه ادایګي مون د قضایي مون مخ کې کیږي خیر دی کیږي معنی د سی وایا کم صورتونه دي اول ټول برو ګورئ وقت تنگ دی کدا مثلا ماسپښین دومره وخت پاتې دی سارغه قضا دی کچره دا په دغه وخت کې د سار قضا کوي ماسپښین غم قضا کیږي او که ماسپښین کوي دا په خپل ټیم وشي نو بس حکم دار د ماسپښین مقدمه قضا کوا سار قضا ورست راوړي وقت تنگ دی که قضایي منځ کې د ادایګي ولم درنه قضا کیږي یو دیم نسیان سار منځ قضا دی خو فکر یې نو ماسپښین منځ یې وکړلو مون نه پس وته وریاد شو لکه مانو خو سار منځ پاتې نه واست ماسپښین مون شوه دی منځ کې کده ریاض شو مخکې حدیث کې دغه بیان وغه کې به حکم دار چې اوس دغه پوره کنه نفل بشي اول سار وګرځو به هغه واپس را وګرځو خو چې مون نه بس ریاض شو بس شوه دی به څو شو دوا دریم توجه جی د کم کس په ذمه چې شپږ منځونه پاتې شي اوس به دغه صاحب ترتیب غیر ترتیب تعریف مو کو تاسو لږ متوجه شئ نو وای دریم نمبر هغه کس ته هغه د ادایګي هغه د قضایي مون مخ کې ادایګي کولای شي چې څوک صاحب ترتیب نه بس سی وای چې څوک څه نه دلګانو دي کې څنګه
دغه ګوري جی صاحب ترتیب هغه کس ته ویل کېږي توجه چې دغه په ذمه باندې قضایي منځ د سره پاتې نه یا پاتې خو تر 5 پورې پاتې یو منځ په قضایي پاتې دام صاحب ترتیب دی 2 په پاتې 3 په پاتې 4 په پاتې 5 دې پورې صاحب ترتیب دی په د په ذمه باندې منځونه نه پاتې یا 5 پاتې 5 پورې دی مطلب دا دی خډیر به قضا کړي خو څه واپس کړي دي بس قضا کیږي او کوي بس په ذمه نه دی پاتې د څه وای صاحب ترتیب وای صاحب غیر صاحب ترتیب چاته وای غیر دا کس ته ویل کیږي چې دغه په ذمه شپږ یا زیات منځونه پاتې نه کړي لا تر اوسه پوه شوي کې پوه نه شي غیر صاحب چې دغه په ذمه باندې شپږ منځونه یا زیات پاتې اعلان کړي نو ما ویل اوس دغه سړی دی واته منځ ته قضا دي غیر صاحب ترتیب دی کنه صاحب غیر ترتیب وای صاحب د څه ده کنه خو کدا منځونه ټول ختم کړه قضایي راوګر ماسپکیم ټیم دی او ته ولګل ټول راوګرځول واپس شو صاحب ترتیب شو بس د سی وای صاحب ترتیب هغه دی چې دغه په ذمه بیخي منځ نه پاتې او کپاتې نو 15 نه زیات او که 15 نه زیات به غیر ترتیب پوه شولې به نو سراشي ما ویلو کنه صاحب ترتیب چې دی هغه ادایګي منځ الګيږي چې اول قضایي وکي درې صورتونه کې ادایګي مخکې کولای شي کم کې وخت تنگ دی بل کم دی نسيان دی او دریم صورت چې غیر ترتیب ته واوړي قضایي منځونه شپږونه یا زیات شي یو څلورم هم دی هغه وایو ان شاء الله وګورئ ځکه ترتیب چې ساقطي کې به ضيق الوقت د وخت بتنګي یو وغذا بالنسيان سره دوا وکثرت الفوائد او دریم دا چې فواید زیات شي او رسول روان دي ځون هغه وایو کای لا يؤدي الى تفیت الوقتيه دلیل بیان تاسو وګورئ کوس قضایي منځونه لس پاتې دي مثلا شل پاتې دي نو اس کدا په قضایي لګي شي وختي به مده قضا شي یا داسې وای مړه ورکیګه دومره منځونه به وسوک کوي زما مثلا شل منځ به پاتې دي او ته حکم ولګي چې اول بدا کې ال بدایي کې مړ بدایي کې نه کوم دا و چپلا روکی دي ته دا وجه ولا بیانې ښه وګوره دا شان ضيق الوقت سم دا لګي چې متعدی نشي فوت کېدل د وخت منستا ولو قدم الفائته اجازه تاسو لږ متوجي شي اوس کې وسړې دي سیو کې منګ ویل که وخت تنگ وی تنگ دسې ده کنه او یا د اخیره صورت وایا قضایي منځونه زیتی نو حکم دا دی چې ادایګي کول شي بلکې وخت چې تنگ ویل ته درمانی واجب ده پکار د چې څو کې ادایګي منځ وکي کني ادم نه قضا کیږي خو کته به مر پاتېږي وسته قضایي وکي او ادایګي در نه قضا شي بس ټیک ده د قضایي د کوم ګناه وشو قضا دی وشو ګناګاری ولې دی بل قضا کو نور هغه وشو ښه دغه شان قضایي منځونه ته باندې لس دولستي نو ادایګي کولای شي کنه ادایګي نو کته چې نه ځول قضایي کومه بس ټیک ده حتی کله ادایګي د قضا شو ما قضا دی کیږي خو ګناګاری وګورئ ولو قدم الفائده كڅوک مقدم کی قضائی من جائز ده وجه سره لان النهي عن تقديمها لمانا في غير هذا خاصه صورت کی وې کله چې وخت تنگو کته قضائی کې د ادایګم در نه قضا کیږي دا سیوا نو حکم څو ادایګي وکا نو کته ادایګي بځه قضایي وکي مونږ ویل کیږي نو سوال دلته خو نه راغلی د قضایي نه راغلی په کار د کوم وکي کوم منځو کې ادایګي وکي او تا کم وکړلو قضایي پتن لګي پوه شوي کنه په دغه تنگ وخت کې قضایي کول او ادایګي قضا کول نه من راغلی دا نو دې سره څه کې تاسو به هم وي سیدا نه جواب دار ته نه لغیره ده او تاسو به سامي کې نه باسوي لکه دي قبح لغیره چی هغه حکم دای چې هغه کې مشروعیت وی کوي کې حکم بجاری کیږي هیڅ په حالت کې به خزانه وته کېدا بګي وکنه هغه وته لیکله حلالي د بارم سټ کیږي نه رسېږي نه احکام بجاری کیږي کله چې قبیح لغیره وی هغه وس په لازم د وجنه وی کو وس په مجاور وی شریع احکام باغې باندې مرتب کیږي دلته شریع حکم مرتب کیږي مکه و دغه ټیم کې مونږه ادایګي وکا قضایي مکه و خو کو دې حکم مرتب کیږي بس وشو لکه کورته په ورنه راځي په دیوال راوړي لکه مر وړه خو به مر وړه وروا خوختلی کنه وګورئ نو وی لأن نهي چنا عن تقديمها د دې د مقدم کولو چې ادا مقدمه کا د یو معنی د وجنه و چې هغه په غیرها بغیر کې و د دې مطلب دا نه و چې دغه وخت د قضا نه دی نه د قضا دی
خدا منع د دې وجه نه و چې دا بل دغه نشي دا قضا نشي ښه لاندې لیکلي والنهي متى ما لم يكن لمعنى في عند المنهي لا يمنع جوازه جواز حکم به مرتب کیږي به باطل نه بخلاف ما ها تاسو وګورئ اذا كان في الوقت ساعه وقدم الوقتيه تاسو دې وګورئ صاحب ترتیب سره دی او وخت خ فراخ دی او دا د تیاد د چمن را قضا دی او قضایی پریدي او ادایګي اول کیږي نه کیږي وخت خ فراخ دی او دا قضایی نه کوي صاحب ترتیب دی او څوک کوي ادایګي کوي نه ادایګي نه کیږي ولې نه کیږي حدیث کې د قضایی د ادایګي کول به وخت کول لی حدیث پترو رو باندې ښه ولې به وخت ځکه حدیث کې وای اول قضایی وکبه ادایګي وکنده چې قضایی نه کوي ادایګي کوي به وخت کوي کنه بخلاف ما اذا كان في الوقت ساعه کله چې په وخت کې فراخي وي وقدم الوقتيه وقت مقدم کې حيث لا يجوز نه د جائز وجه لانه ادها ځکه د خدا ادایګي ولا ادا کړل قبل وقتها وقت نه مخکې وقت کله و د قضا نه پسو خدا غینه مخکې وکړ هغه وخت چې کوم ثابت ورته په حدیث کې وته کوم وخت ثابت اول قضا به ادا او د قضا نه مخکې وکړه څه مشکل شته بګي ولو فاتته صلوات رتبها في القضاء دا خبر ما وختي کړي و مولوی صاحب شروع کی توجه جی ما ویلو صاحب ترتیب ته دو ترتیب متوجی دي ښا څو یو دا اول به قضا کوي به بعدا کوي دا سیدا دویم کدو قضا او یا درې قضا او یا څلور قضا او یا پنځه قضا او به صاحب ترتیب دی کنه به مرته حکم داده چې قضاوی منځونه کې ترتیب نه کارواله سار ماسپخیم مازیګر دی ماخام نول سار به ماسپخیم به مازیګر به ماخام دا څنګه چې اول ماخام وکي به مازیګر کې وګوره ولو فاتته صلوات کفوت چې ډیر منځونه رتبها فی القضاء مرتب کوي به بقضا کې کما وجبت فی الاصل څنګه چې باصل کې واجب او باغه طریقه به کوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل نبی علیہ السلام مشغول شوی ان 4 صلوات یوم الخندق د بن سلور منزلون د خندق پورز بن سلور د جنگ خندق کله چې کندونه وهل یوم الاحزاب کې نسلور منزلون ته قضا شو مخصن غم لیټ شوی سار ماسفخیم مازیګر ماخام مخصن غم ډیر لیټو فقضاهن مرتبه اول د سار قضا ور به د ماسفخیم به د مازیګر او به ماخام او بین نبی اسلام دام ویلی دي اگر چې دغه حدیث کې نه دي خو اسی ویلی صلوا کما رایتمونی اصلي منځ کوي هغه شان چې تاسو یې نه مال رچ منځ کوم څنګه چې زمونږ کوم د قشانه کوي یو بیر د حدیث هم ویلې او به چې موږ ولیدلو صحابه ولیدلو هغه شان کوم چې موږ بیان کو اول د سار به د مسبقین به د مازیګر به د ماقام د ترتیب معنی لیدل او کنه هغه څنګه چې لیدل ایما اقشان کوي نو ترتیب معنی لیدل صحابه ولیدل البته توجه جی چې سره صاحب ترتیب نوزي نو به په دې قضا او کې ترتیب ختميږي څنګه چې په قضا او ادا کې ترتیب ختميږي خواني درنه کو به بچا صاحب ترتیب نه نو به په قضا کې ترتیب نشته مسبخیم هغه بسار مقدم کولې شي او د مازیګر هغه په مسبخیم مقدم کولې شي مخام هغه په مازیګر مقدم کولې شي لکه څنګه چې د قضا نه کړي به مدا کولې شي یعنی ادا هم مقدم کولې شي په قضا باندې الا يزيد الفوائد مگر دا چې فواید منځونه علی 6 صلوات پڅو اوس صحیح ترتیب پاتې نشو لان الفوائد قد كثرت فواید زید شو نو فيسقط الترتيب فيما بين الفوائد نفسها نو ساقط بشي ترتیب په مابین د فواید کې خپل منس کې فواید کې به ترتیب ختم شي لکه څنګه چې د ادا او د قضا ترتیب ختمو کما يسقط بينها لکه څنګه چې ساقط ترتیب په مابین د قضا کې او بین الوقتیه او په مابین د وقتیو کې بینها معنا فواید کې پوه شئ په تاسو دا یو خبره ځین کې کینه وای مونږ ول صاحب غیر صاحب ترتیب چاته وای چې شپږ منځونه یزید دي کنه ګوره یو منت قضا شو بل قضا شو بل پنځه شو شپږم منځ ټیم رااله مثلا سار منت قضا شو ماسپخیم مازیګر ماخام ماخستن پنځه شو او به سحر من سبا سحر من ټیم رااله نو لا شپږ نه دی پورخه ولې سحر ټیم خلا باقی دی امکان شته کې دغه منځو کې باقی دی کنه نو صحیح را اداره چې د سحر ټیم مو وتلو مکروه ټیم شروع شو د سحر وخت ختم شو او د سحر مون نه کړي وسو شو او شپږ شو
اوس د صاحب ترتیبین ووتلو او یو روایت دار چې پنځم مونږ وخت خارج شو کنه شپږم کې ور داخل شو د ماخصن ټیم خارج شو سار کې ور داخل شو بس دا صاحب ترتیبین ووتلو خو راجح اول قول دی ځکه کله چې تکرار شو تکرار الا به کثرتي تکرار کثرت کلی چې تکرار یو تکرار کله دی چې یو مونږ غډبل شي کنه نو پنځه مونږونه دي نو کستانه ماسپیکیم مازیګر مخام ماخستن سحر قضا شوه لا تکرار پکې نه دی راغلی چې ماسپیکیم تر اور رسیدل دام قضا شو مازیګر ټیم داخل شو الا تکرار دی او که ماسپیکیم ټیم لا باقی دی نو لا قضای منځونه کې تکرار نه دی راغلی پنځه دی لا وګوره وحد الكسرة أن تسير الفوائد وجوغرزي فوائد ستا شبك بخروج وقت الصلاة السادسة أغدا اوزي وقت الصلاة السادسة دا مفتابه رايدا لما شميوي وهو المراد بالمذكور في الجامع الصغير جامع الصغير كي كم ذكر دي أغيك ممدق مراد دي چه شبكم منذ وقت هم تيرشي جامع الصغير كي داسي دي وقوله ألت داسي دي وإن فاتته أكثر من صلاة يوم وليلة ألت دا الفاظ دي چې یو سړی نه فوت شي زید د منځونو د یو ورځ یو شپې د یو ورځ یو شپې څو منځونه یې لکه پنځه د دې نه زید بڅوي شپږ نو شپږ شي شپږ نه زید نه شپږم منځ کله فوت کیږي وخت یې تیر شي دلته خو دې سی ویل جامع صغیر کې چې کله د یو ورځ یو شپې نه زید منځونه فوت شي اکثر فوت شي نو اکثر به کله فوت کیږي چې یو پنځه باندې یو ور واوړي او هغه وراوړېدل مونږ چې کنه یعنی شپږم هغه فوت شي کله فوت کیږي چې وخت یې تیر شي اجزاته التي بدا بها او یو ته جایز کیږي هغه مونږ کوم کې چې شروع کړي معنا اداي جایز کیږي سره د دې نه چې قضایي نه ده کړي ځکه صاحب ترتیب نه دی لانه اذا زاد على يوم وليله کله چې زید شي په یوم او لیل باندې تسير 6 شپږ ګرځي برحال امام محمد نه یو بل رایم نقل لچی شپږم منذ وقت داخل شي مصاحب ترتیبین وتلو خو سیدار چې وقت داخل شي نه تیر شي وان محمد انه اعتبار دخول وقت السادس چې اعتبار ورکړي داخله دلو د شپږم د وقت شپږم منذ والاول هو الصحيح ومقه سيده لان الكسره بالدخول دا کثرت شي دا علی چې کله شی داخل شي په حد التکرار کې داخل شي او تکرار ما تستویلو على رجل شپږم مشي وذلك في الاول دا په اول صورت کې آسان دي نو سرته به ونه رسو